فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګری سوال کړی دی چې د سود معاملاتو والا سره تعلقات ساتل څنګه دي. څوک چې د سود معاملات کوي یا نور په ښکاره ګناهونو کې مبتلا وي هغه فاسق او فاجر وي. که د سره تعلقات د دنیوي نفع لپاره وي چې دنیوي فایده ته حاصل کم نو دا ناروا او ناجایز دي. او که تعلق صرف په دې نیت باندې وي چې دته به زه دعوت د حق ورکم او دی به زما دعوت قبول کی او دینی فایده به ورته ورسي نو بیا ورسره تعلقات او لین دین جایز دي بلکې د دعوت هم قبلولی شي. البته که سړي ته پته وي چې دې سودخور سړي ماله کومه روټۍ تیاره کړې ده دا خالصتاً د سود په مال باندې پخ کړې ده او د هغه د سود د مال نه علاوه بل کاروبار نه بیا د خوراک کول هم حرام دي. ها که د دې سودخور سړي تا ته ووایي چې دا روټۍ مې په پاکو پیسو تا لپاره پخ کړې ده یا بل کاروبار وي او تا ته یې ویلي چې دا د سود د کاروبار پیسې نه دي د دې بل کاروبار دي بیا جایز قدرې دي. बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें.